सूर्य मोहम्मद आयत नंबर 29 अतम रुको शपगिश्तम सिपारा सफ़ा नंबर 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम हसिबल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन अल्लन युख़रिजल्लाहु अज़गानहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूर्य मोहम्मद आयत नंबर 29 अतम रुकू शपगिश्तम सिपारा څنګه تاسو لایات شي په دې ما قبل آیاتونو کې هم د منافقین ذکرو. هغه منافقین چې کله به د جهاد آیاتونه نازل شول دا غي سترګې به کم دې بقره وتلې چې به جهاد ته اوسوبزي نو دا غي ما قبل دغه حالت ذکر کړو. اوس دې ځکه چې کوم دی الله تعالی بیا د منافقینو ذکر کوي چې د دې منافقانو د مسلمانانو سره پزړه کې کینه ده او پزړه کې وسره بغض ده او دې دا ګمان کوي چې الله تعالی زمونږه دا بغض او دا کینه دې ته نه خي. الله وی چې دا سینه ده مونږ چې کوم دی په هر موقع کې د نبی له صلوات و سلام تاسو کینه تاسو بغض تاسو دشمنی خولې ده. په مدینه منوره کې یو صحابي دی د هغه نوم دی رفاعه رضی الله تعالی عنہ او انتهایی کمزوري بوډا سپینګری صحابي وو. یو منافق دی دا نوم دی بشیر. د دې صحابي چې کم دی غاخونه نو نو د به همیشه په کور کې چې کم دی د معدې روټه خوړله خجوري بلګي سخت وي کور کې به ولا زنانو چې کم دی د میدی روټه تیاروله یو ځلې په کور کې چې کم دی اوړه پراته و دا میدا دی بشیر منافق چرته کتلیو چې د رفاعه په دې کور کې چې کم دی اوړه پراته دي نو هغه ټیم کې کم دی کچ دی والونو چې په کمزې کې دا بوجه دا اوړو پراته وا هغه کمرې چې کم دی د شات نسوره کړي وا او دې دن راغلیو او د شپې چې کم دی هغه بوره وړلې و او دغه بوره سره چې کم دی تلوار پروتو غشي وسره پروتو او ډال وسره پروتو د امزان سره وړلې قبت قسمتي دلته دا شوی و چې کله ددا بوجه وړلا دا بوجه لاندې د سورې و چې کله بوجه روانه کله نو د کوره پورې چې کم دی هغه وړه داسې پریوتی و چې کله په سبا شو نو دې رفعت کم دې خپل اوراره روغستلو بچی داسې چلې زيو کمزوري سړی ما ویزایو کمزوري سړی ما او نبی له صلوات و سلام ته زماده مقدمه یوسا د دې صحابینوم د ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ چې ته نبی له صلوات و سلام ته کم دې د زما مقدمه یوسا چې زما د کور نه بیګا غلا شوی دا او زمونږ چې کم دی زمونږ داوا پچا باندې دا او بشیر باندې دا چې کله نبی له صلوات و سلام ته دا مقدمه راغله منافقانو ته پته لګیدله چې بھئی دی خو داوا چې کم دی په بشیر باندې کړی دا او که چرته دا داوا په د باندې ثابت شوله نو منافقان ډېر ملامت شي نو دی نبی صلی الله علیه وسلم د منافقان امراغله او ډېر په خپل انداز کې وته کې راستل وسه تاسو چې کله د مکه مکرمه نه راغله تاسو ته مونږ بلاشي زین درکل تاسو له مونږ چې کم د خپل جیدادونه درکل او بیا به اله بل مونږ د تاسو نه چې کم د غلاګانی کو او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه کتا سو چې کم دی په بشیر باندې د غلا داوا لره بس مونږ ته گواهان راکې مونږ به ومنو دي سره گواهان نو نبی له صلوات و سلام ظاهرا چې کم دی په دې بشیر باندې فیصله وکړه او ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ ته او فرمایل ویره ویته چې پچا باندې الزام داوا لري داغه نه په لک سوچ کوا ودا دونه خسړې دي دی وسینګ چې کم دی سکه غلا بکی چې کله دی لاړل نو الله رب العزت باقاعده آیاتونه نازل کړ
چې ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ چې کم دی دا په خپل داو کې رښتیا هوا او د الله پیغمبر دی چې په کم چال کې تا تراغل تا په نبی جندل اوس په دې آیتونو کې الله تعالی کوم دی د منافقانو حالت په نبی صلی الله علیه وسلم تعالی خي چې پهلنې دا فلا عرفتهم بسیماهم د دې د شکل نه متدی دا پیژنې چې دا منافقان دي نمبر 1 او دویم ولا تعرفنهم فی لحن القول دي چې کله دا خبرې کوي الله ته فرمایي چې تا کې به کم دی داسې یو حساب جوړ شي چې ته به کم دی دی پیژنې چې دې دا څه خبرې کیږي نو تعالی په دې لګيږي چې داسې شي دی منافق دی نو په دې آیاتونو کې د منافقانو هغه حالتونه الله تعالی نبی له صلوات و سلام ته خولي دي ام حسب الذين ايدي خیال کوي هغه کسانو چې فی قلوبهم مرض چې داغي په زړونو کې بیماری ده الله یخرج الله چې هیڅ کله بخکار نکړي الله تعالی افغانهم کینی ددوی ولو نشاء کچر غستل مونږه لا اریناک ومنهم وخذیتا تتبع خيو فلا عرفتهم پس خامخا پیجندلی و تدیل بسیماهم ددی شکل ولا تعرفنهم او خامخا بتو پیجندوی في لحن القول طرز كلامنا والله يعلم اعمالكم والله بيجني عملنا استاسو ولنبلونكم او خامخامون ازمایش شکر پتا سماندي حتى ترديتي نعلم المجاهدين جمونغا معلوم کرو مجاهدين منكم لتاسنا والصابرين او صبر كونكي ونبلو اخباركم اور از عظما یومونگا استاسو حالات ان الذين كفروا بشک مخلقو چې انکار وکړلو وصدوا عن سبيل الله او من کړ خلق د الله تعالی د لارینا وشاقوا الرسول او مخالفت وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم من بعد ما تبين پس الذين واضح شو دیتا لهم الهدى سملار دی توازیح شولا لن يضر الله شيئا بهس کل ضرر انرسی الله تعالی تا شيئا ده سشیزهم وسيحبط اعمالهم او دیر ضربت ضایع بکړي د دې عملونه يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو اطيعوا الله حکم من د الله تعالی واطيعوا الرسول او حکم من د حضور عليه الصلاه والسلام ولا تبطلوا اعمالكم ومزايا کوي خپل عملونه ان الذين كفروا بشكا خلق انکار وکړلو وصدوا عن سبيل الله او من وکړل د الله تعالی د لارینه ثم ماتوا بيدهم رشول وهم كفار او دوی کافران وو فلن يغفر الله لهم هیڅ کله به بخي الله تعالی دوی لرا فلا تهنوا الله پاک چې کوم دي مجاهدین ته چې کوم دي یو اصول بیانې چې یو تاسو چې کوم دي په جهاد کې سستی مکوي اور دویم کله په مدینه منوره کې د جنگ صورت جوړ شي نو مجاهدین ته یو دا اصول لې چې تاسو به کوم دي په صلح کې اقدام نه کوي چې تاسو کافرانو ته کوم دي د صلح پیغام ورکولېږي چې به مونږ جنگ نه کوو مونږ سره صلح کوو وې د دې وجه دا ده چې چرته تاسو د جنگ نه بغیر د صلح اقدام وکړو دې دې کې به تاسو کمزور ښکار شي لہذا تاسو چې کوم دي د صلح اولنې اقدام به تاسو نه کوي نو دې کې مجاهدین ته یو اصول بیانېږي فلا تهنوا فاستاسوا سستما کوي وتدعوا دلته لا محذوف ده اي لا تدعوا او دعوت ما ور کوي الى السلم صلح طرف ته وانتم الاعلون او تاسو غالب یې والله معكم الله تعالی تاسو سره دی ولن يتركم اعمالكم او هیڅ کله نقصان درنه کې تاسو عملونو ته انما الحياه الدنيا بشک ژوند د دنیا لعب لوبدي ولهو او تماشا وان تؤمنوا او کچری تاسو ایمان ورلو وتتقوا او پرهیزګاری وکړو یؤتکم اجورکم نو دې بدل کې تاسو اجر ولا يسألكم او نه بغوړي لتاسو نه اموالکم تاسو مالونه ان يسألكموها کچرته دی غوړي لتاسو نه هغه مال فيحفكم
بیا تنگ تاسو تبخلون تاسو با شمتیا وکړي ويخرج او باسه اضغانکم پټی تاسو ان يسالكموها فيحفكم بكم پدې ځکه چې کوم دی الله رب العزت فرمایي چې تاسو چې کوم دی په خپل مالونو کې زکات ورکوي اوس دا الله تعالی قانون دی د بندنه چې کوم دی ټول مال نه غواړي د بندنه چې کوم دی سلوختمه حصہ غواړي او دا شان په فصلونو کې لسمه شلمت نه غواړي نو الله فرمایي وکچرتا ما تاسو ته ویل چې ټول مال به صدقه کوي او ټول مال به کوم دی تاسو کوي یا زکات کې ور کوي نو الله فرمایي چې دې سره به کوم دی تاسو کینی مخکاره شي وي چې یره دا الله تعالی خو زمون ټول مالونه اخلي او الله تعالی زمون ټول زکاتونه اخلي او دوی مدا دې کې به تاسو چې کوم دی بخل شروع کړو لہذا الله تعالی چې کوم دی د تاسو نه ټول مالونه نه غواړي بلکې تاسو نه یو مخصوص مال غواړي لہذا د هغه په ورکول کې تاسو سمو کوي یا بخل مکوي ها انتم ورتاسو کو ها اولئک خلق تدعون چې تاسو بل لشي لتنفقوا چې خرج وکړي فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې فمنکم بذل تاسنا من يبخل هغه چې بخل کوي ومن يبخل او څوک چې بخل کوي فانما يبخل عن نفسه بشک هغه بخل کوي د خپل ذات خلاف والله الغني والله تعالی غنی دی وانتم الفقراء وتاسو محتاج وان تتولوا وکچره مخوړوي تاسو يستبدل بدل کې براولي الله تعالی قوما يبل قوم غيركم تاسو نه علاوه ثم لا يكونوا امثالكم بیا به هغه نبی پشان دستاسو واخر دعوانا الحمد لله رب